که د چا مال او دولت په کار وي دغه رنګ یې د چا نوکري په کار وي، دغه رنګ یې د چا اعلی منصب او اعلی مقام په کار وي، د چا عزت په کار وي او څوک ځان له تهمت نه بچ کوي او په ټولو خلکو کې عزت حاصلولو دپاره دغه رنګه څومره کسان تا نه سوځي، تا سره حسد کوي، هغوی د شرمنده کولو دپاره او دغه رنګې مور او پلار او ورونو خاندان ټولو خلکو ته ګرانېدو دپاره د سورت یوسف دا وظیفه وکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید در به کوم چې تاسو ټول به ټیک ټاک یې، الله پاک هم خوشحاله آباد ساته. نن چې کومه زموږ وظیفه ده دا د سورت یوسف حوالې سره دا وظیفه ده. تاسو یقین وکړئ د سورت یوسف دا وظیفه دا ډېر زیاته د کمال وظیفه ده او دغه رنګې ډېره زیاته مجربه ډېره زیاته مبارک وظیفه ده. د دې وظیفې کو ډېر زیات صفات بیان شي نو دا به ډېر زیات کم وي. فرمایي که یو سړی اعلی منصب غواړي هغه له پکار چې د سورت یوسف دا وظیفه دې وکړي، انشاءالله العزیز الله پاک به له ډېر زیاته لوی مقام ورکړي. د یو سړي نوکري هره به شي وي او د هغې دپاره د سورت یوسف دا وظیفه وکړي، الله پاک به له په ښایسته په اعلی ځای کې نوکري ورکړي. د رشتې دپاره د سورت یوسف دا وظیفه وکړی شي، انشاءالله العزیز الله پاک به له په ښه اعلی خاندان کې رشته ورکړي. دغه رنګې د مال او دولت دپاره کو د سورت یوسف دا وظیفه وکړی شي، الله پاک به له مال حال او دولت کې برکت واچوي، هر څه به الله پاک دا ډېر کړي. کو چېرته د چا کور کې بې برکتي وي د برکت دپاره د سورت یوسف دا وظیفه وکړی شي، انشاءالله العزیز الله پاک به له مال اولاد هر څه کې په ژوند کې به له برکت واچوي. دغه رنګ یو سړی بیمار وي، یو سړی ړوند وي یا نوره څه مسله ورته وي او د هغې دپاره د سوره یوسف وظیفه وکړی شي، انشاءالله العزیز ډېره زیاته زبردسته او ډېره زیاته برکتي وظیفه ده. دغه رنګې که څوک دا وایي چې هلکه زما د زوی یا لور دا ښایسته پیدا شي، رنګ یې ډېر زیات سپین وي، چمکدار وي، لچک پکې وي، نو د سورت یوسف دا وظیفه وکړی شي، انشاءالله العزیز الله پاک به او له ښایسته حسن و جمال دا ورکړي. د سورت یوسف ډېر زیات فضایل دي او ډېر زیات ناشنا اعمال په دې کې دي. فرمایي که تا نه یو سړی سوځي او تا سره حسد کوي نو د هغې دپاره سورت یوسف ووایه، انشاءالله العزیز الله پاک به تا د دشمن نه ډېر زر خلاص کړي. دغه دشمن به راشي او تا ته به سر کېږدي او تا نه مافیانې غواړي. یو سړی په تا باندې تهمت لګوي او ستا مال جان ستا عزت پسې راغستې ده نو که د هغې دپاره ویلی شي الله پاک به ستا دشمن دا هلاک کړي، تباه به کړي. فرمایي چې یو سړی په خپل حسن کې دا کشش پیدا کوي نو هغه له پکار چې سورت یوسف وظیفه دې وکړي، انشاءالله العزیز دومره حسن به الله پاک ورکړي چې دا به ډېر زیات حیرانه وي. که چاته څومره مشکلات وي د هر مشکل دپاره د سورت یوسف دا وظیفه وکړئ، په خپله هم کولی شئ، دغه رنګې په بل چا هم کولی شئ، انشاءالله العزیز ډېره زیاته د فایدې وظیفه ده. دغه رنګې که د چا نه پیسې ورکې شي د هغې دپاره د سورت یوسف دا ختم وشي، انشاءالله العزیز الله پاک به له پیسې دا ورکړي. دغه رنګې که اکثر د چا نه ماشومان ورک شي د هغې د پیدا کولو دپاره د سورت یوسف دا وظیفه دا ډېره زیاته مجرب وظیفه ده. دغه رنګې یو سړی یو څیز کیږدي او دا پیدا کیږي نه نو د هغې دپاره د سورت یوسف دا ختم دې وکړی شي، انشاءالله الله پاک به ورله را پیدا کړي. دغه رنګې کوم سړي د ښځو د تهمت نه یېرېږي یا کومې ښځې د سړو د تهمت نه یېرېږي هغوی له پکار چې سورت یوسف دا ختم دی پیدا وکړي، انشاءالله العزیز ټول مسلې مسایل دا به الله پاک ختم کړي. د سورت یوسف دا ختم دا په خپله هم کولی شئ چې 41 سپېرې تاسې ووایئ. دغه رنګې په وړو باندې هم کولی شئ چې هغوی هم تاسو له 41 سپېرې ووایي. نو خوند دا کوي چې په خپله یې ووایي یا داسې پویه کسان ته کښېنئ او تعالی سم سمه په قلاره قلاره د سورت یوسف دا مبارک ختم تاسو له وکړي، انشاءالله العزیز ډېره زیاته پیدا به کوي. کوئی چېرته موږ چېرته ماشومان کښېنوي هغوی هسې خوا دې خوا وکړي یا الفاظ صحیح ونه وایي،
نو بیا لږ مسله سازېږي. نو کوشش کوو چې په خپل ووایو یا دغه رنګې پوهه کسان وي په هغوی باندې د سورت یوسف دا ختم وکړو. انشاءالله العزیز الله پاک به زموږ ټول مسلې مسایل دا ختم کړي. نو هر قسمه مسله چې وي 41 پیرې سورت یوسف دا ختم وکړي، الله پاک به ستاسو مسلې دا ختمې کړي. الله پاک هم خوشحاله ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.